وکړم زما رونه بوتله چا کړی دا مرتاج کړی دا او زوی کړی دا او محبوب کړی دا او پیروشا او کاشف زما په کور را دننه شوي مان مرتاج په ما بېګا 10 بجې 12 بجې په ما یې دړه سر ایشتلی مرتاج ایشتلی دی پولیسو افسرانو ته او وزیر اعلی ته تاسو ټولو ته دا زما خواست دی چې دا مرتاج نه او دا مرتاج د زوی نه او د محبوب نه زما تپوس وکئ دلته مې دا خوا وشلېدله ولګېده شاته مې سر ولګېدو کور ته راسې رادننه شو د کور بېزتي وکړه زمونږ یا لاړه مونږ یې دقه رنګې راګیر کړو زما رپورټ نه ده خواجه اوس په تاڼه کې څوک کلي نه مې په کغوڼ کې څوک کلي د ده د پیسې زور دی او زما سړي په جیل کې کېنولي زه بې وسه یم بې اسرې یم د دې دپاره عمران خان باچا کړلې چې ما د کوره وشړي زما د ښځو بېعزتي کړې ده تاسو ټولو ججونو او قامونو ته زه وایم پولیسو ته چې زما د ښځو د عزت تپوس وکړئ زما د ښځو بېعزتي کړي که دا نن سبا مینې دی 1-2 روپۍ به اوسئ په قام کې تې ښایم په نسل کې تې ښایم په نسب کې تې ښایم د مینې نه تپوس وکئ دا مرتاج نه زما د کور بېعزتي کړې زما د رور ښځې ته زوی لاس اچولی خپې پیشتلي وکړه دا دې دپاره دا مرتاج او محبوب شیرین پیه راسبات وکړم زما رونه بوتله په جیل کې رانه واچوله او زه ښځه په ما پسې د شپې 12 بجې رادننه شو زه یې دړه په سر ایښتلې یم ګورې تاسو نه زه دا غواړم چې زما تپوس وکئ تاسو ټولو ججونو ته وایم تاسو ټولو قامونو ته وایم تاسو ټولو پولیسو ته وایم چې تاسو د څه لپاره ججان وئ تاسو د غریب سړي تپوس وکئ چې باچا شو په ما دومره وخته زه به د کور نه کم خوا ځم ریب کورونه یم او د عبدالرازق او د مروته د دوی خور یم د مینې مرتاج ګاونډی یم د کوټې شاته دیره یم په سره سوران شوی دی چې سرکاري ډیګۍ جوړوله په سوال یې رانه پلار لار غوښتې ده ما اوسه ښه کړي دي چې لار مې ورکړه ویل د ډیګۍ سازېدل دیوال یې رانه غورځولی دی ویل د ډیګۍ سازېدل زما بوډۍ مور یې دوکه کړي رور مې ورسه ناست و ما اوسه ګاونډ کوم مال دا زما ګاونډي دی زما د عزت به هم خیال ساتي او د خپل ځان به هم ساتي ما ویل دا دیوال به ما ته وغورځې زه به تاله چې دا ډیګۍ بندېدل ستا د دیوال سازول سیبه چې دیوال یې وغورځو نو بس اوس راته په کور راوختو پرون یې رانه 6 بجې مازدیګر رونه بوتلي دي ویل خبره په تاڼه کې کوو په کور باندې ان مرتاج راختلی او زه یې دړه په سر ایشتلی یم غرګې ایشتلی یم دړه سر یې را باندې داسې ایشتلی دی پولیس یې زما د کوټې شاته ګرځولو ویل ټوله مینه زما ده ما ویل تا چې مینه واخیسته زما د رونو ښځې به هم بیا بوځې سیب سار نخه بجې چې رونه رانه په جیل دننه کړه نخه بجې راپسې زوی را دننه شو ګاډی روانو ما ویل ګاډی به دې نه راولي چې زما رونه د جیل نه راشي بیا ګاډي راوله په زور را باندې را دننه شوې زما ښځې والي دي زما بېعزتي کړې ده زما ګریوان ته لاس راچولی دی زه په نور څه نه یم خفه زه په خپل عزت خفه یم باچایي په سټ واړوئ ګورئ په ما د دې دپاره باچا شوی دی چې ما ته باچایي سرک لاره بندوي که دا نن سبا مینې دی 1-2 روپۍ به اوسئ په قام کې تې ښایم په نسل کې تې ښایم په نسب کې تې ښایم صرف په لوټ کې رانه لږ شان مخکې شو که د ده ګاډی دی زما هم شته غریبه نه یم رښتې خو زما د ورندارو بېعزتي کړې زما د رور ښځې ته یې لاس اچولی دا بدل ته ماله تاسو واخلئ د باچایي نه یې کوز کوئ زه نوره باچایي نه منم ما ته سرک بندوي باچایي لار یو ځلې ما څه نه شوه دا 100 خلکو څه شوه ما ته یې باچایي لار بنده کړې ده الله ته او ګورنر ته زما دا خواست دی چې زما تپوس د ده نه وکئ د مینې نه تپوس وکئ دا مرتاج نه زما د کور بېعزتي کړې زما د رور ښځې ته یې زوی لاس اچولی خپې پیشتلي راسه ناسته ده په دې ځي کې خپې رنګ بنګ ده دا مرسته ما څه وکئ چې زما خالي لږ تپوس دې وکئ
چې دا غریبانان په څه شي ربړې سبا دې سکړي خیدر سکړي سرکاري ډیګۍ له لار در کړي پولیسو او دې ټولو ججونو ته ویم چې انمرتاج ما سره دومره ظلم کړی دی چې د دې نه نور نه کیږي او سړی رانه جیل کې اچولي او زه ښځې په کور کې ناسته یم د انمرتاج د لاسه د بل چا د لاسه نه د انمرتاج د لاسه زما ښځې داسې کېنولي دي بې لاسه او بې خپو په ما رادن نه کېږي او ما وخي زه بېعزتي مې کوي زما د بېعزتۍ تپوس تاسو دې ټولو ججونو ته او ستاسو ټولو د صوبه سرحد کې چې دا څه پولیس دي دې ټولو ته دا زما خواست دی چې زما تپوس صرف وکئ زه ډېره غریبه یم په لوټ کې رانه نن مخکې شوی دی د انمرتاج پولیسو افسرانو ته او وزیر اعلی ته تاسو ټولو ته دا زما خواست دی چې د انمرتاج نه او د انمرتاج د زوی نه او د محبوب نه زما تپوس وکئ د دې دپاره عمران خان باچا کړی چې ما د کوره وشړي زما د ښځو بېعزتي کړې ده تاسو ټولو ججونو او قامونو ته زه وایم پولیسو ته چې زما د ښځو د عزت تپوس وکئ زما د ښځو بېعزتي کړي چا کړې ده انمرتاج کړې ده او زوی کړې ده او محبوب کړې ده او پیروشا او کاشف زما په کور را دننه شوي انمرتاج په ما بېګا 12 بجې په ما یې دړه سر ایښتلی انمرتاج ایښتلی دی د کوټې د شانه مې پولیس تاو کړي دي زما رپورټ نه ده خواجه اوس په تاڼه کې څوک کلي نه مې په کغون کې څوک کلي د ده د پیسې زور دی او زما سړي په جیل کې کېنولي زه بې وسه یم بې اسرې یم زما سړک یې بند کړی د یوې ورځې دپاره مې لار ورکړې وه او د تره نه مې اخیستې وه او ده راته باچایي لار بنده کړې ده خپله لار یې بنده کړه محبوب انپیې او انمرتاج مینې د دې ټولو نه زما د بېعزتۍ تپوس وکوئ تاسو د دې غریبانانو بېعزتي په څه وکړه زما خاوند زما لیورې پرون بولي بېګا مازدیګر جیل ته هغوی نو انورتاج ایمینې زموږ په کور را دننه شو چې موږ ورغلو د موږ ته غرګي ونیول د زموږ ګیټ ویشتو دله دا نه و په کار چې زموږ سړي په کور کې نه و د زموږ بېعزتۍ پسې راغلی و موږ ورته ویل دا تاله نه دي په کار پولیس ته ویل خیره دا د نه خپل تپوس کوي موږ تاسو څه دپاره وایي چې دا د موږ نه تپوس کوي زه هغه خو مرسخل کړه چې سار شو سار 9 بجې راپسې زوی رالی ویل په کور راته را دننه شو نو موږ ویل ته دا لارې نه خلاص شه زموږ سړي په جیل کې دي چې هغوی راشي نو بس تا ته به لار چې هر څه یې کول هغوی به درسه وکړي سړي کور کې نشته هغه موږ ته لاس راواچو چې موږ ته ځان خلاصو په موږ یې وار وکړو دلته مې دا خپه وشلېدله ولګېده شاته مې سر ولګېدو کور ته راسې را دننه شو د کور بېعزتي وکړه زموږ یا لاړه موږ یې دقه رنګې راګیر کړو په کور کې دا مهرباني وکړئ چې موږ ته ودرېږئ د دې ایمینې نه د دې محبوب نه زموږ تپوس وکړئ وزیر اعلی د پولیسو ته زموږ دا خواست دی چې ایمینې انورتاج محبوب شیر انپیې نه تاسو زموږ دا تپوس وکړئ چې انپیې شوي ایمینې شوي تاسو اوس د دې ګاونډیانو نه څه غواړئ چې اوس هم نه پرېږدئ په کور راخیږئ او په اینو هم سره کوئ سړي هم کور کې نشته او نه هم پرېږدئ